السلام علیکم. مولوی نور الدین اغا صاحب دا بېشکه چې لوی سړی دی او یو فصاحت او بلاغت الله ورکړی دی. هغه هر څه په خپل ځای دي، خو چې کله خبره د ناموس راشي، کله خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي، بیا موږ دې ته باید چې ونه ګورو چې دا لوی سړی دی، د فالوورز ډېر دي، د په خبره کې اثر ډېر دی. اوس نږدې ورځو کې چې کوم ګستاخو او د نبي علیه الصلاة والسلام په شان کې نازیبا الفاظ استعمال کړو، مولوي نور الدین اغا صاحب همداغه په تایید کې ودرېدو چې یاره دغه کس چې کوم دی دا چې قتل کړی شو نو دا غلط کار وکړو. دا قتل کول نه پکار، دنه تپوس کول پکارو. بهرحال ای باندې د کویټې علماو ټولو بیانونه وکړه، خو مولوي نور الدین اغا صاحب په خپله خبره کلک ولاړ دی. د هغې وجه دا ده چې کوم بیان د دغه سړي په تایید کې کړی و چې یاره دا غلط کار شوی دی چې دا سړی قتل کړی دی، نو هغه بیان تر اوسه د په پیج موجود دی، کمنټونه پې بند کړي دي، څوک خپل د رای اظهار ورسره نشي شریک کولی او په خلکو یې اورېدی شي. نو که مولوي نور الدین اغا صاحب بیا وضاحتي بیان هم کړی دی چې یاره ما څه ویلي دي او بیا یې ویلي دي چې یاره لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې نازیبا الفاظ استعمالول داسې یا هغسې که نه، نو دی ډټ کر په خپله خبره ولاړ دی چې یاره دا سړی چې قتل شوی دی نو دا یې انتهایي غلط کار کړی دی. نو موږ وایو چې دا یې صحیح کار کړی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان مبارکه کې چې څوک بې ادبي وکړي، ګستاخانه الفاظ استعمال کړي، دا سړی که معافي مو غواړي نو دا به باید چې دا د معافۍ مستحق نه دی او دا مړ کړی شي، دا د دنیا نه ختم کړی شي. نو مولوي نور الدین اغا صاحب واقع چې تاسو به لوی شخصیات یې، لوی خلک به یې، خو خبره د ناموس ته، نو زه وایم چې دغه بیان کټ کړی شي او مولوي نور الدین اغا صاحب ووایي چې یاره واقع چې ما کومه خبره کړې وه، زموږ لوی لوی علما، لوی لوی اکابر، هغو د خپل قول نه، د خپلو خبرو نه رجوع کړي، نو باید چې تاسو هم د خپلې خبرې نه رجوع وکئ او ټول علما تاسو مشوش کړي دي، ټول علما یو سایډ ته دي، تاسو بل سایډ ته یې. نو زه وایم چې تاسو دا خپله ویډیو ډیلیټ کړئ او د خپلې خبرې نه رجوع وکئ، نو ډېره بهتره خبره وي. تاسو به واقعي شي لوی شخصیات یې، لوی خلک به یې، خو زموږ هم حق جوړیږي چې زموږ اواز په سوشل میډیا اوچتیږي، نو باید چې موږ هم دا خبره وکړو چې یاره تاسو د خپله ویډیو دا ښکته کوئ او تاسو یو وضاحتي بیان داسې وکړئ چې یاره د دغه کس چې کوم دی قتل چې شوی دی نو دا صحیح شوی دی.